نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم. نن مونږه د ګران قدر محترم رور جناب حضرت مولانا قاری انور شاه صاحب حفظه الله په دعوت باندې دلته د ډین پلازې ترالو په رومبي فلور کې د دوی افیس اس ا ټراولز او د افتتاح د افیس نو هغه کې مونږه ترالو د الله د نومنا او د قران شریف د یو مختصر آیتنا موږ دغه افیس افتتاح کړو. د دې افیس کار به خلکو ته د عمرو یا د حج تللو یا مقدسو مقاماتو ته د تلو سهولیات ورکولي او هغوی ته به په کمو پیسو باندې بهتر سهولیات مهیا کول. در حقیقت د عمرو د حجونو کار ډېر خلک کوي. زموږ ډېر قریبي دوستان دي. زموږ قاري صاحب اوس هم موږ سره ناست دی، قاري کلام الدین صاحب محترم، دارنګې نور دوستان دي. او د هر چا یو خپل سوچ او یو خپل فکر دی او د ټولو مرکزي مقصد هم دا دی د ټولو دوستانو چې موږ یو کاروبار کوو نو ولې دې داسې کاروبار ونه کړو یا د پښتنو خبره هم هما هم خرما چې هم پکې موږ ته 200 روپۍ میلو شي او موږ پکې د مسافرو خدمت وکړو. ځکه یو سړی انویسټمنټ کوي، دفتر کولاوي، کسان ځان سره ساتي، وخت وباسي، د بچو وخت وباسي، لازمن دې لپاره وباسي چې موږ پکې 10 روپۍ وګټو، 100 روپۍ پکې وګټو. ښه خبره ده، ښه تجارت دی. خو زه دې ټولو ته وایم تقریبا چې زما په دویمه درېیمه دا افتتاحګانې وي یا پکې خصوصا دا افتتاح کله کله پیښېږي، ټولو ته دا وایم چې کوشش کوئ، نیت دا وکړئ چې د الله تعالی بندګانو ته او بالخصوص زیات تر زمونږ چې دا کومې کمپنۍ دي خلک بوځي نو دا د عمرو د حج لپاره بوځي، دا نور ټوریزم وي خو دا زیات تر دی. نو چې یو سړی حج لځي او عمرې لځي او ښه کار لځي نو په کار دا دی چې سړی ورسره ښه تعاون وکړي. او ښه تعاون دا دی چې کم نه کم ریټ نمبر 1. نمبر 2 دا دی چې ښه سهولت نږدې دی او بیا هلته کې د حاجیانو یا د عمرو والا چې کوم کسان هلته ناست دي کوم ملګري هغه ریسیو کوي چې هغوی سره ښه سلوک کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. اوله خبره خدا ده چې ټول لومړی خو موږ د الله رب العالمین شکر ادا کوو چې موږ ته د حجاجو او د معتمرین حضراتو د خدمت یو جذبه او د هغوی د خدمت یو شوق هغه زموږ زړه کې واچو. او خبره دا ده تقریبا زه الحمدلله په خپله د 2014 نه هر کال مسلسل الحمدلله روژه کې ځم کرونا نه علاوه الحمدلله حج سفر باندې. نو د هغه حالات او الحمدلله د خپل مشایخ او مشرانو سره د هغوی په خدمت کې تلیم، د مور والدینو سره او مور پلار سره هغوی سره یو ځای حج. دا بعضې ډېرې خبرې هلته چې ما ولیدلې نو دلته مرګري لاړ شي، معتمرین یا حجاج لاړ شي، هلته چې کومې خبرې وي بعضې ټایم برعکس وي. نو دغې حوالو سره به هغوی ډېر زیات پریشانۍ سره مخ وو. سینشن ورته وکړو چې موږ هغوی ته د عمرې احکام وښایو، موږ هغوی ته که حج ته ځي د حج احکام ورته وښایو، ترتیبات آداب ورته وښایو. بل زموږ به کوشش دا وي انشاءالله آینده وخت کې دا ترتیب باندې لګیا یم. فی الحال زموږ کار شروع د ابتدا د نن اوله ورځ الحمدلله، خو ما بیا هم یو ترتیب شروع کړی دی چې راتلونکي وخت کې داسې یو ګروپ شکل چې هغې سره به زموږ یو معلم وي الحمدلله هغې حوالې سره زموږ کوششونه به شروع وي او اوس نه انشاءالله نن نه په دې باندې آغاز وشو چې موږ سره کم خلک ځي نو یو خو به دا وي چې انشاءالله د تلو نه مخکې هم د ټریننګ کوشش موږ کوو. دویم به زموږ دا وي چې هغوی سره موږ یو معلم تشکیل کړو، هغه معلم لاړ شي باقاعده د معلم په نګرانۍ کې هغوی هلته عمره وکړي، د هغه چې کوم عبادات دي هغې نه لطف اندوز شي او هلته موږ ته هم دعاګانې وکړي، امت ته هم وکړي او ځان ته هم وکړي او آینده وخت کې موږ سره هغوی په موږ باندې اعتماد برقرار وساتي او موږ سره د تلو لپاره هغوی سټرګل نور ملګري موږ ته راولي. انشاءالله د الله نه امید ده څنګه چې موږ حضرت شیخ صاحب هدایات راکړل تاسو د مقدسو مقاماتو حوالې سره هلته وکړله. الحمدلله موږ کتابونو کې به ویل د هغه کتاب چې یاره دلته دا مقامات دي دا دي خو چې هلته لاړ شي خپله زموږ د کتابونو یو مصنف دی هغه د عمرې حوالې سره کتاب لیکلی خو چې هلته لاړو کتاب ورسره خپل لاس کې دی خو لیکن د عمرې هغه احکام ته ټول ګډوډېدل. نو هلته تلل او کتابونو کې کتل دا یو جدا کار باب دی بالکل یو بل نه بالکل چې هلته لاړ شي ماحول بدل وي، بل د خانه کعبې بل د هغه مبارک ځینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښار مبارک هغه هیبت هغه داسې راشي چې انسان نه هر څه خطا شي. الحمدلله د 2016 نه زه د خپلو مشرانو سره استادانو سره تللی یم او باقاعده د دوی نه هغه ځینه او چې بیا کوم اوس هلته هغه خلکو تاریخونه اکثر ګډوډ کړي دي مقامات ښایي چېرې دا په دې ځای کې داسې دی داسې دی خو موږ چې د کوم مشایخو نه اورېدلي لکه شیخ صاحب سره بار بار موږ تللي په سفر باندې هلته لاړو هلته مقامات لیدلي. نو شیخ صاحب چې ما د شیخ حسن جان شهید رحمه الله دا ښودلي کتاب کې داسې راغلي ګوره دا حالات د احد داسې و بدر داسې دا ټول الحمدلله هغه حالات موږ د دې خپلو مشرانو نه زده کړي دي. زموږ د کوشش دا وي چې موږ یو مستند طریقې سره خلکو ته د هغه ځای هغه مقدسو مقاماتو زیارت هم په دې طریقه وکړو. داسې نه چې بس صرف هغه ځان نه هلته اوس ډېر خلک راوتي دي بعضې هغه صرف هغه پیسې اخلي ټکسیان والا وي راځئ دلته بوزم دلته دا دي دلته دا دي هغه حضرت موږ ته وویل دې ځل د سفر کې دا اکثر منګړه جوړ کړي دي بعضې نه وي
ولیکن تاریخي حیثیت هغه نه وي، حقیقت دا نه وي. او د خپل مشرانو چې موږ کوم یاد کړي الحمدلله زموږ به کوشش دا وي چې موږ هغه خلکو تم اته شانو خو د څنګه موږ د خپل مشرانو خو لري ان شاء الله زموږ د عمره سہولت کې به یو دا د سہولت هم کوي ته وي هغه زی مقدس مقامات د خپل مشایخ او د خپل اکابر د هغه نه چې کوم زده کړي په هغه ترتیب او تر سره ان شاء الله هغه موږ دي تخالف او تاسو دا خبره وکړه چې تاسو د اغاز څنګه وکړو. نو زبردست ویم چې باز نه یو کار دا شي وي چې هغه الله پاک کوم دی وجود ورکړي. کیونکه واقعي څه څه و چې مفتی صاحب کالو وګړو ملاقات وو، نو ملاقات وکړو ناس دوه مګب شپ لګولو بس ما مفتی صاحب ته تاسو دا کار کوو دا فزیکلی سٹارټ کول غواړي. کیونکه زما خپل بډینز کې تقریبا 3-4 سال وو، ما به آنلاین کار کوم په دې سیستم باندې الحمدلله پوهیږم او بلا هیڅ منډان دي. نو ما چې مفتی صاحب ته نو ما ته دا خپل خبره ده او دې باندې به کوم دی یو سٹارټ وکړو واخلو. نو بیا هغه چې کوم دی دا سیستم سٹارټ کوم نن الحمدلله افتتاح شوله او یو دوه متمرینو کار الله پاک وکړو او مزید چې کوم دی هم ملګرو راتې کړی ان شاء الله دربه امید دی چې ډیر زر بلا کامیاب. جی بالکل ګرانو کتونکو تاسو د شیخ ادریس صاحب خبرې هم اورېدې، واضح صاحب هم اورېدو، د مفتي انور شاه صاحب خوږې درنې خبرې هم اورېدې او د زموږ نوجوان مولانا سلمان صاحب خبرې هم اورېدې. خو کوم خبرونه چې د هغې اندازه کېږي د دې نه مطلب دا چې یو ځای ته عالم راشي نو هلته به چینجز خامخا راځي. څنګه چې هغې وویل چې خلک په ټریولي جلسو کې مختلف طریقې سره دوکه داسې وي چې دلته وښیي 700 کیلومتر چې هلته لاړ شي یا 700 میټر چې هلته لاړ شي 1000 1500 1200 خلک دوکه وي. دلته وښیي یو موټر هلته چې لاړ شي بلې وي، دا دوسې به نه وي. هغې سره بل یو اهمه خبره چې مفتي انور شاه صاحب وکړه چې یاره خلک لاړ شي پیسې مو لګوي ټیم مو لګوي، خو هلته چې به کم اعمال دي هغه اعمال په واجباتو په سنتو په هر څه برابر نه وي، کم طریقې سره چې کولي هغه طریقه باندې نه وي. نو موږ ورسره خپل معلم لیږو، هغه طریقې به مو دلته ښیي، هغه احکامات هم ورته ښیي. بله یو غټه خبره دا وکړه چې مخکې نه به هم موږ دلته ټریننګ ورکوو. د هغې نه علاوه هغوی دا هم ویل چې بعضې خلک مې لاړ شي چې پلانکي مقام ته تللی پلانکي ته تللی ومې کتل، خو هغې نه پاس شاته چې پس منظر وي کوم واقعات وي د اصحاب کرامو کومې سختې تېرې کړې وي په کوم وجه باندې هغه مقامات مشهور شوي هغې نه هغې خبر نه شي جست لاړ شي ویني او راشي وایي هغه به زمونږ سروس کې نه وي، معلم به ځي باقاعده د هغه هر څه تفصیل به مو ورته ښیي او خلک په یو ښه طریقې سره ښه انداز سره د سنت او د واجباتو سره عمره ادا کوي، حج به ادا کوي او واپس به راځي.